وَإِذَا ورایات کا قالت الملائکة چووے فرشتو یا مریم اے مریم بی بی ان اللہ بشک اللہ تعالی اصطفا کی غرکڑی تو وطہر کی او پاک کڑی تو واصطفا کی او غرکڑی تو علی نساء العالمین وخزو دا زمانے باندے دا آغی زمانے پا موجودہ ټولو زنانو باندے یا مریم اے مریم بی بی او قنوتی تابدار شال ربک لپارد رب خپل وسجد او سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین سرد رکوع کونکنا ذالک دا من انباء الغیب د خبرونو د غیب ندی دا دلیل د رسالت د نبی علیہ السلام دی چې نبی علیہ السلام مبارک ته خو هغه وخت کې موجود نه وي دا تا ته چې د غیبونو اطلاع راځي دا پیغمبري ده دا وحی ده دا نبوت ده ذالک دا من انباء الغیب د اخبار د غیب ندی نوحی را لګوم دا الیکا تا وما كنت ونویت لديهم د دوی سرائد یلقون کله چې غرزول دوی اقلامهم قلمون خپل ایهم یکفل مریم چې کم یو به تربیت کوي د مریم بی بی خا قلمونه واچول حسنه باغ وخت کې قانون او طریقه دا و چې په قلمونو باندې به نمونه ولیکل نو نور قلمونه به بو سر تر وختل یو قلم به ډوب شو چې کوم قلم به ډوب شو نو هغه سړی به نو د زکریا علیہ السلام قلم چې دی نو هغه او بو کې ډوب شو وما كنت ونویت لديهم د دوی سره اذ يختصمون کله چې دوی د یو بل سره جګړه کولې په خبرو کې چې تربیت به پرورش به د مریم بیبي څوک کوي ځکه دا هر یو کس خپل سعادت ګڼه اذ قالت الملائکة کل چوبے فرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ بشک اللہ تعالی یبشرو کے زیر در کی تاتا بکلمتن پا کلمی سرامن ہو دخپل طرفا اسمه المسیح جنم ددغ کلمی با مسیح وی کلمہ ورطولی وی عیسیٰ علیہ السلام تا ذکر دے پا کلمی دا کن سر پیدا شوی دے بغیر دا طریقے معتاد دینا نم بے مسیح وی عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم وجیهن دی به مخوری زوی دی به عزت من وی فی دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ومن المقربین او وی بده د نزدې خلقنا الله تعالی تا ويكلم الناس او دی به خبرې کی د خلق سره فی الماده په حالت د پرورش کې صغیرن په ماشومالی کې پسانګو کې د مور په غیږ کې مہد ہر یو تو ویلے کی وکالنا په درمیانه عمر کې په درمیانه حالت د عمر کې یا په بډاوالی کې یا په ډیر عمر کې ټولې معنی کولې شي ومن الصالحین او بده د اعلی صالحانو نه پیغمبران دي قالت او مریم ربی زما رب ان یکون زرنگی بشیلی لپار زما ولدن بچی ولم یمسسنی او نه رسیدلې مات حال دا دې چې نه را رسیدلې مات بشر نارینا قال الله تعالی فرمایل قال فرشتے ورته وی کذالک الله دقرنگ الله تعالی یخلق پیدا کوي ما غیشا چوانی لکه بل ځکه الله پاک فرمای ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم څنګه چې آدم علی السلام ما پیدا کړي په خپل حکم داسې عیسی علی السلام پیدا کړي اعتراض ختم شو اذا قضا کله چې فیصلو کی امرن د یو کار فینما فس خبرنه ده بلکې دا یقول ویله دغه کار دا کون شاف یکون شیغا ويعلمه الكتاب او خیبه د کتاب والحکمت واحکام عنایت خصوصیت سمجھ فهم فکر پوها عقل دانشمندی او خيارتوب والتوراة والتوراة والانجيل وانجيل ورسولنا ده بلی گلی شوی وی ده رسول وی الى بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا ده بتاوی
انی یقینا ز قد جئتکم ما راوړې د تاسو ته بیاات النخا ما راوړ تاسو ته بیاات النخا من ربکم د طرف درب تاسو نه معجزه می راوړې ده آیات راوړې دي راوړې خو معجزات دي خدلته ذکر کیږي معجزه ولی چې د صداقت د پاره د پیغمبر د صداقت د پاره یو معجزه کافی ده او تورات و انجیل و رسول انجیل ابي آیت من ربکم ان یقینا ز اخلق جوړو ما لكم اخلق پیدا کوم نه جوړو ما لکم لپارستاسو من الطیر د خټنا که حیات الطیر پشان د شکل د مارغه باندې فان فخو فزپوکه کوم فيه پاغی کې فیکونون شیغا طیرن مارغه باذن الله په حکم د الله تعالی سره او اوبره الک ما از جوړو مبرگی مرز والا او اوبره الک ما از جوړو ما درسا دړند چې د مور پیدا وړندې یو خو نظر کم شي دا غي علاج کیږي والابرص وبرگی مرز والا وحی الموتى ژوند کوم مړی باذن الله په حکم د الله تعالی سره او نبئکم او خیمه تاسو ته خبر در کوم تاسو ته به ما دا غزتا کلونا چې تاسو خره و ما وغه تدخرنا چې تاسو یک د فی بیوتکم بخبل کورونو کې ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لآیه خامخ نخذ لكم لبارستاسو ان کنتم مؤمنین کجری تاسو مؤمنان ومن صدق نو ز تصدیق کون کې یمل مال پار داغه بین یدیا چې مخکیو زمانہ من التورات چې تورات ده د تورات نه د من بیانیه ده ولې د تورات د بعض حکمونو تصدیق او د بعض حکمونو تصدیق نه داسې نه ده د ټول تورات تصدیق کوو نو من التورات چې تورات ده وليحل ورته د پاره چې حلال کما د الله په حکم باندې لکم استاسو د پاره بعد الذي بعض هغه شی حرم چې حرام کړی شوی دی علیکم پتاسو باندې حلال څه بعض اشیاء په دوی باندې حرام کړی شوی د دوی د ګناهونو جرایم په وجه سورته انعام کې دغه تذکرہ شته وجئتکم ما راوړې د تاسو ته بیاات النخامر ربکم د طرف دربستان سنا ترشی آیت کې د نخنه مراد معجزه او دلته کې د نخنه مراد انجیل دی فاتقوا الله فسويرګي د الله تعالی نه واطيعون او زما تابعداري وکي ان الله بشک الله تعالی ربي زما رب دی او ربکم استاس رب دی فعبدوه نو بندگی وکي دا هذا صراط مستقيم دا د غلار فلما فسر کلا احسا چې وریدو یا ولیدو یا مخصوص کو عیسی علیہ السلام منهم الكفر د دوینه کلمات د کفر قال وی من انصاری څوک دیم دادیان زما ال الله د الله تعالی د دین طرف ته قال الحواریون او حواریین نحن من انصار الله امدادیان د دین د الله تعالی یو آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي په الله تعالی باندې وشهد او ته ګوان شابه ان مسلمون په خبره چې یقینا موږ مسلمانان یو ربنا زموږ رب آمنا مونږ ایمان راوړل دي بما پاغه سبان دي انزلت جتا نازل کړی دی وتبعنا الرسول او موږ تابعداري کوو د رسول الله السلام فكتبنا مع الشاهدين ولیکم موږ د گواهانو سره او مکر او دوی تدبیر جوړ کو د قتل د عیسی علی السلام او مکر الله او تدبیر جوړ کو الله تعالی د بچ کولو د عیسی علی السلام والله خير الماكرين والله تعالی ډېر غوره تدبیر کوونکی دی قال الله کله چې فرمایل الله تعالی یا عیسی علیہ السلام انی یقینا زم توفیک وفات کوونکی امثال را ورافعک وجتونکی امثال الی خپل ځانت روح او جسم دواړه ومطهرک او ز پاکونکی امثال را من الذين داغ کسان من الذين داغ کساننا کفروا چې کافران دي وجعل الذين ذكرزون کې هم داغه کسانو اتبعوا کا جستا تابعداري کوي فوق الذين لپاس داغه خلقنا کفروا چې کافران دي الى يوم القيامت پورز د قیامت باندې فی یوم القیامت پورز د قیامت کې یا الى يوم القيامت تر د ورځې د قیامت پورې
ثم الیا بیا زما طرف ته مرجعکم واپس تاسو دا فاحکم فزب فیصله وکما بینکم پمن تاسو کی فيما پاغه کار کی کنتم چې وای تاسو فی پاغه کې تختلفون اختلاف کوونکی په دنیا کې فاما الذين فسر چې داغه کسان کفرو چې کافران دي فوعذبهم فزب عذاب ورکم دوی ته عذاب شدید سخت عذاب په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې وما لهم نبوی لپاره د دوی من ناصرین څوک امدادیان واما الذين اوهر چې هغه خلق دي امنو چې ایمان راوړې دي او عامل الصالحات او نیک اعمال کوي فيوفيهم فپورا به ورکی الله تعالی دوی ته اجورهم ثوابونه د دوی والله لا يحب الظالمين والله تعالی محبت نه کوي د ظالمانو سره ذالک دانت نول ولدا مونږ تلاوت کو دي لرا علیک بتا باندې من الآیات د آیاتنا والذکر الحکیم و ذکر د حکمت والا نصیحت د حکمت والا ان مثل عیسی یقینا عجیب حالت د عیسی علی السلام عند الله پنځ د الله تعالی باندې کما مثل آدم پشان د عجیب حالت د آدم علی السلام د په پیدایش کې خلقه پیدا کړو الله تعالی آدم علیہ السلام من تراب د خورنا ثم قال بیا له غتا كن شا فيكون شوغا موجود شان موجود شوغا الحق من ربك حق ستاد رب د طرف ده فلا تكن من الممترين فاستمكي قد شك ونكنا هر یو مخاطب ته خطاب ده شک مکوا حق قران تم وای حق سچ تم وای قران ستاد رب د طرف ده فمن فزع عنكم حاجك چې جګړه کې استاذرا فيه د دې په باره کې د عیسی علی السلام په باره کې من بعد ما رست داغینا جاءك من العلم چراغله دیتا ته علم چراغله دیتا ته دلیل دا چې عیسی علی السلام د الله بنده دی او رسول دی فقل فاستوى يدويت تعالى ورانشه دې د مباهله وي مباهله ولیکي زاره ته عجزه ته خیری بو چې څوک دروژن دی الله دې تبا کی پاغه دې د الله لعنت دې ته ویل کېږي مباهله خزي او ماشومان او هر سرو باسه قلت دویت وایا فقل فاستدویت وایا نبی الصلاه والسلام تعالی ورانشه ندعو رب بل وابناءنا زامن خپل وابناکم ودعوا ابناکم ونساءنا وندعو نساءنا روب بلو زنانا خپل ونساءكم ودعو نساءكم تاسو روب بل خپل زنانا وانفسنا ومن براشو پخپلا وانفسكم وتاسو براشه پخپلا ثم نبتهل بیا بزاریو کو الله تعالی تا فنجعل فسب غرزو لعنت الله لعنت الله تعالی علی الكاذبین بدروزن باندې ان هذا یقینا له والقصص الحق خامخ بیان دی حق قصص معنا بیان رختیا بیان دے وما من الہ نشتر لائق د عبادت الا الله مگر یو الله تعالی دے وان الله او یقینا الله تعالی له العزیز الحکیم خامخا غالب دے او حکمت والا دے فإن تولوا فسكجرد مخگر دے فإن الله فسيقنا الله تعالی علیم بالمفسدين عالم دے پرانے کون کو باندے په فساد کون کو باندے فساد ضد صلاح دے قلت هو يا نبي الصلاة والسلام يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالى ورانش إلى كلمة تاس خبرتا سواء برابر دا بيننا وبينكم زمن کو استاد ترمنځ هغه دادا پدې زمونږ اتفاق راځي الله نعبد چې بندگی بنکو مونږ الا الله سوا د الله تعالی نه بل چا ولا نشرک به شیئا او شریک بنه جوړو د الله تعالی سره هیڅ یو شی حصدار بنه ګرځو د الله سره هیڅ شی ولا يتخذ ونبنسي بعضنا بعض زمونږه بعض النور لرا اربابا خدایان من دون الله بغیر د الله تعالی نه ارباب د رب جمع ده فإن تولوا فسجرد انکارو کی او غرزی مخوالی فقولوا فاستعشوا یا اشهدوا گواشه بأننا مسلمون چې بده خبره چې یقینا موږ مسلمانان یو موحدون مطیعون یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب لم تحاجون تسول جګړه کوي فی ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده مطلب دا
وقالت اليهود بوي ابراهيم عليه السلام يهودي نصاراو بوي ابراهيم عليه السلام نصراني مشرکین عرب به مشرک الیاذ بالله الله پاک فرمایي چې اے يهودو يهودیت خو تورات نه شروع شوه دی تورات د عیسی علی السلام وروسته نازل دی تورات د ابراهیم علی السلام نه پس نازل دی او عیسایت د انجیل نه شروع شوه دی انجیل د ابراهیم علی السلام نه پس نازل دی نو تاسو څنګه وایئ چې د عیسی علی السلام چې د يهودي او نصراني وما كان من المشركين مشرکم نه دا یو عالم د شیعاګانو سره مناظره و د جګله د شیعاګانو غزې ته تللی دی نو پیزارې پلاس کې اغستو نو هغه وته وی چې دا ولی وی شیعاګانو د نبی علی السلام نه پیزار پټ کړو نو هغه وته وی د نبی علی السلام په وخت کې شیعاګان نو نو هغه نه خطا شوم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پټ کړو جو هغه وته وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې شیعاګان کمزې جو هغه وته وی نه خطا شوم د عمر رضی الله عنه پټ کړو جو هغه وته وی د روغ موعد عمر سے په دور کې شیعاګان نو جوی نه جوی د عثمان رضی الله عنه پټ کړو یره وی د عثمان رضی الله عنه په وخت کې شیعاګان نو هغه عالم متویلی وی په خلکو د خدای لعنت شوی چې نه د نبی علی السلام په وخت کې نه د ابو بکر رضی الله عنه په وخت کې نه د عمر رضی الله عنه په وخت کې نه د عثمان رضی الله عنه په وخت کې خود ساخته پته نه لګی چې په کومه زمانه کې را پیدا شوی نو چې په هغه وخت کې نه وای کنه نو استاسو د نبی علی السلام سره څه مناسبت ده الله تعالی فرمایا یا اهل الكتاب ای یهود و نصارا ولم تحاجون تاسو ولې جګړه کوي فی ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې وما انزلت التوراۃ ند نازل کړل شوی تورات ول انجیل او انجیل الا من بعده مگر رستو دا غنا افلا تعقلون فاستاسو د عقل نه کار نه اخلها انتم خبردار تاسو هغه خلق خبردار تاسو اولای تاسو هغه خلق حاجتم چې تاسو جګړه کوي فيما پاغه چې لکم به علم چې تاسو سره پاغه باندې علم ده یعنی تاسو د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام په معاملې کې جګړه وکړه دا غي په دین باندې راکېدو دا و مو وکړه حالانکه تاسو خبر یې چې دا غي دین څه ده او په تورات او انجیل کې خدای نبی علیہ السلام صفات موجود دی او دا پکې هم دي چې دین محمدي صلی الله علیه وسلم سره به مخکینی دینونه ټول منسوخ کیږي نبی اوله خبره نه منه اوس د دویمه جملې ته ګوره فلما تحاجون فاستاسو ولې جګړه کوي فيما باغ کار کې لکم به ليس لكم به علم جنشتر استان سره باغ باندې دلیل یعنی تاسو د ابراهیم علی السلام متعلق جګړه ولې کوي د هغه تاسو سره څه علم دی استاسو نه بزرګونه کاله مخکې تیر شوی دی او تاسو وایي چې څوک وایي چې يهودي او څوک وایي چې نصراني او څوک وایي چې مشرک ولا اعوذ بالله والله يعلم والله تعالى علم دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه علمان ما كان ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني نو نصراني ولكن كان ولكن هو دی حنيفا مسلما برابر روان په حق باندې مسلمان حنیفن سټیک ټاک روان په دین اسلام باندې نه په سیده لار روان وما كان نو ده من المشركين د مشرکانو نه ان اول الناس یقینا ډېر نږدې د خلقنا به ابراهیم علیه السلام تعالی الذين خلق دې تبعوه چې داغه تابعداري کړې دا وهذا النبي او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام والذین وغکسان ابراهیم علیہ السلام ته نږدې دي امنو چې مؤمنان دي والله ولی المؤمنین والله تعالی دوست او حمایتي او سرپرست د مؤمنانو دی ودت طائفة من اهل الكتاب خوخوی وړل د اهل کتابونه لو یضلونکم چې دی گمراه کی تاسو وما یضلون او دی نشي خطا کوله الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دوی نه پويږي
یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تکفرون ولی کفر کوي بی آیات الله ہدایتون د الله تعالی نه وانتم تشهدون او تاسو گواهی یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولی یوزي کوي حق د باطل سره وتكتمون الحق ولپټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ وقالت طائفه من اهل الكتاب وای وړل د اهل کتابنا امنوا ایمان راوړی بالذي قرآن باندې انزل نازل کړل شوی دی علی الذین خلق باندې امنو چې مؤمنان دي کله ایمان راوړل وجه النهار په اول د ورځې کې وکفر او انکار وکړ د دین اخره په اخر د ورځې کې لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی په خپل واپس شي خپل دین نه چې ایمان براوړو بیا با موږ وایو چې را موږ په ټوله ورځ سوچو کو ماجیګر ماخام ته دی بیا انکار وکړو دې ته خپل دین کې کنفیوژن پیدا شي ابهام به پیدا شي ها ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکوئ الا لمن مگر دا غچا تبع دینکم چې هغه تابعداري کوي تاسو ر دین قل تدویتو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الهدى یقینا کامل دین هدا کامل دین هدى الله هغه دین د الله دی خا ایعطا دا چې ملوشی احد یوتن تا مثل ما پشان دا غدین ہوتی تم چې درکړی شوی دی تاسو ته او یحاجوکم یا جګړه جوړه کی دوی تاسو سره عند ربكم فنز درب تاسو قلت دوی تو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الفضل بيد الله یقینا فضل د الله تعالی په اختیار کې دی یؤتیه ور کوي دامن هغه چاته یشاء چې غواړي والله الله تعالی واسع فراخ دی علیم علم والا دی یختص خاص کوي برحمته پخپل مهربانه من هغه څوک یشاء چې غواړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوی ومن اهل الكتاب من او د اهل کتابونه هغه خلق دي ان تامنو کتا امانتدار جوړ کړي بقین طارن پډر مال سره یو ادي ادا کوي دا الیک اتا تا ومنهم بعض الذين من هغه څوک دي ان تامنو کتا امانتدار ګرځي دي بدینارن په یوه اشرف الی یو ادي الیک نادا کوي دا تا الا ما دم تا مگر چې ته همیشه علیه پاغه باندې قائمه ولړ ذالک دا بیانهم پدې سبب چې یقینا دوی قالو دوی وای لیس علینا فی الامین سبیل نشتره په موږ باندې په امینو کې چلار عرب بوي يهود بوي چې د عرب مال په هر حالت کې زموږ د لپاره جایز دی او حلال دی ځکه چې دوی زموږ په مذهب باندې نه دي ها ويقولون دوی وای علی الله فالله تعالی باندې الکذب دروغ وهم يعلمون دوی پویږي بلا ولنا من اوفى بعهده چاچ پوره کړه خپل وعده او تقوا تقوا اختیار کړه فإن الله فسيقين الله تعالی يحب المتقين خو خوي تقوا دار ان الذين يقينون غسان يشترون چې دوی اخلي بعهد الله وعده الله تعالی بعهد الله بوعده الله تعالی بنقض عهد الله وما تولد وعده الله تعالی باندې اخلي وایمانهم او په ما تولو د قسمونو خپل باندې اخلي څه اخلي سمنن قليلا عوض لك دنیا لګا رشوت لګو پیسې لګي قیمت لګو اولئک داخل لا خلاق نبوي څه حصہ لهم لپاره د دوی په آخرت په آخرت کې ولا يكلمهم الله خبر بنکره دوی سره الله تعالی ولا ينظرون بغوري اليهم دوی ته يوم القيامت پرز د قیامت ولا يزكيهم او پاک بنکی دوی ولا هم عذاب عليم اور دوی د پاره عذاب دردناک دی وان منهم يقينا تدوين لفريقا خامخا يودل د علماء ته يلمون چې ګرځوي السنتهم جب خپل بالکتاب بکتاب باندې له تحسبوا چې تاسو خیال کوي په دوی باندې په دې باندې من الكتاب چې دا کتاب دی تورات دی وما هو ونوي دا عبارت من الكتاب دي كتابنا ويقولون دوي هو من عند الله جداد الله تعالى ده طرف ده وما هو من عند الله ودا نوي ده الله تعالى ده طرف ويقولون دوي على الله فالله تعالى باندې الكذب دروغ وهم يعلمون دوي پويږي ما كان لبشر
ندی ممکن دی انسان د پاره یوتیه الله الکتاب چې ورکړي وي د الله تعالی علم ظاهری والحکم او علم باطنی والنبوة او پیغمبري ثم يقول او بیا دی وایي للناس خلق تكونوا شيء عبادا لي بندگان زما من دون الله بغیر د الله تعالی نه ولكن كونوا لیکن هغه بدان سوای ولکن یقول کونوا لیکن هغه وایي چې شیطان سو ربانیین خدای خلق منسوب بشوی ربانیین بما زکا کنتم چې تاسو تعلمون الكتاب جتا سو خودله د خلق ته خلق د کتاب بما کنتم تدرسون او په سبب دا چې تاسو لستون کې کتاب ولا یامرکم او دانس نشی کی دے چې د حکم کی تاسو ته ولا یامرکم او دانس نشی کی دے چې د حکم کی تاسو ته ممکن نه ده چې د حکم کی تاسو ته ان تتخذ الملائکه جونی سے فرشتي او نبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم اے د حکم کی تاسو ته بالکفر د کفر استفهام انکاری دی نه کوي پیغمبر چرته کفر حکم نه کوي بعد اذن تم مسلمون رست داغین چې تاسو مؤمنان مسلمانان و اذا ورایات کا غوخه خذ الله جواغست الله تعالی میثاق النبیین وعده د ټول پیغمبرانو لما خمقا غاتیتکم چې درکم تاسو تامن کتاب و حکمت او علم دا یو پیغمبر نه دا وعده غستل شوی دا چې کله ته پیغمبره او نبی رسول الله مبارک دی دنیا ته راشي نو تصدیق به کې بل پیغمبر آسمانی راشي نو تصدیق به کې بالخصوص د اهمیت د پاره د آدم علی السلام نه والا د نبی اسلام پورې څونه پیغمبران تر شوی دي د حضرت محمد مصطفی محمد عربي احمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم د تصدیق کولو د کل انبیاءونو وعده غستل شوی دا خدای الله په علم کې وجده په اخره کې راځي خدای عیسی علی السلام نه دا وعده غستل او د موسی علی السلام او د هارون علی السلام او د 1,24,000 پیغمبرانو علیهم الصلوات و تسلیمات نه ولې چې اهمیت ښکاري خجی خا لتؤمنون نبی تاسو به ایمان راوړې پاغه ولا تنصرونه داغه مدد وکوي قال او بالله تعالی اقررتم اي اقرار کو تاسو واخذتم واغست تاسو علی ذالکم پر اقرار باندې اسری وعده زما اسر بوجتوي مراد تی وعده قالوا دوی وی اقررنا مونږه اقرار کړل قال الله تعالی فرمایل فشهدوا فشگواشه وانا معكم من الشاهدين زستا سره د گواہی ورکون ګنم فمن تولى فاستاج مخو غرزو بعد ذلك پس ددینا فاولئک خلقهم الفاسقون دوی فاسقان دي فسق په لغت کې ویل کېږي وتلوتا فاسق معنا وته فسقت النوات چې کجوري د بمبه خلق توکي دیتا او فسق وتلو ته وي فاسق معنا وتل د الله د تابعدارینه نافرمان افغیر دین الله یبغون ای بغیر د دین د الله تعالی نه یبغون دی تلاش کوي بل دین وله حال د چې لپاره د الله تعالی اسلام تابعدار دي مناغت کو په سماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض په زمکو کې طوعا په اختیار سره او کران او په زور سره مجبورن اختیارن او مجبورن اختیار سره خپل لکه مثال په تور باندې انسان وغیرہ یا د کرهن مراد د چې ایمانی قوت سره یا یو معاینه سره انسان مجبور شي قتل سره او طوعا مطلب دا دی چې په خپل مرزه باندې ایمان راوړي او یا دا مطلب دی چې لکه طوعا انسان شو او کرهن د نور مخلوقات شو لکه نور او سپوږمۍ او ستوري غر او زمکه او اسمان او سمندر وغیرہ چې دا غي اختیار نشته چې هغه د الله د حکم نه سر وباسي کل فی فلکی یسبحون ویلیه یرجعون او دی الله تعالی ته تاسو پیش کړل شي دوی به پیش کړل شي
قلت دوی ته وای نبی علیہ السلام آمنا مونږ ایمان راوړل دی بالله په الله تعالی باندې و ما په هغه څه باندې انزل علینا جنازل کړی شوی دی په مونږ او با انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او پاغي باندې جنازل کړی شوی دی په ابراهیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام باندې ول اسباط ردی په اولاد باندې و ما په هغه څه چې ور کړی شوی دی موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته او نبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرف درب د دوینا لا نفرق ایمانی تفریق نکو مونږه فرق پکشتا مرتبه کې به اونچ نیچ وي خو زمونږ د پاره نه زمونږ د ایمان د پاره نه ایمان 100% پټولو باندې لازم دی ونحنو منهم د دوینا ونحنو من له لپاره د الله تعالی مسلمون تابعداري ومن واغڅو کو یبتغي تلاش کړي غیر الاسلام بغیر د اسلام نه دینن بل دین فلن يقبل فسهر گز قبول نکلی شي منه دتنا وهو في الاخره من الخاسرين او د په اخرت کې تاوانیانو نوي كيف يهدي الله قوما سرنگ به هدایت کې الله تعالی دان سے خلق تا کفروا بعد ایمانهم چې کفر کړي ده پس د ایمان خپل نه او شهیدو او دوی گواہی کړي ده او شهیدو او پس د گواهینا ان الرسول حق یقینا النبي علیہ الصلوۃ والسلام حق ده وجاءهم البينات اوراغلی وی دوی تروخانه دلائل والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته اولئک داخلق جزاؤهم د دوی بدلا ان علیهم یقینا پدوی باندې لعنت الله لعنت الله تعالی دی والملائکه لعنت د فرشتو دی والناس لعنت د خلق دی اجمعین د ټولو خالدین فیها دی با همیشه پدې کې لا یخفف اسپک بنکړي شي عنهم العذاب ردوین عذاب ولا هم ينظرون او نبوي دوی مدد کړي شي الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وستلې د من بعد ذلك رسل دینا واصلحوا ټکړه د خپل عمل فإن الله فسيقنا الله تعالی غفور رحیم بخون کې د مهربان دی ان الذين يقينا كسان كفروا چې کافران دي بعد ایمانهم پس د ایمان خپل نه ثم ازدادوا کفرن بیا زیات کړي دي کفر یا بیا زیات شوی دي په کفر کې دواړه معنی ټیک لن تقبل هرگز به قبول نه کړي شي توبتهم توبه د دوی چې څو پورې په کفر قائم وي واولئک هم الضالون او داخلق دوی گمراهان دي ان الذين يقينون كسان كفروا چې کافران دي وماتوا او دوی مړ شي وهم کې وو حالیه ده وهم په حال کې مړ شي چې دوی کفارن کافران فان يقبل فسر غزب قبول نکړي شي من احدهم د یو تند دوی نامل الارض ذهبا په مقدار د ډکوالی د زمکه باندې سونا ولا يفتدى به اگر که فدیه کې ورکول غواړي دی اولئک دا کسان لهم عذاب الیم د دوی د پاره عذاب دردناک دی و ما لهم من ناصرین او نبوی لپاره د دې څوک امدادیان لن تنالوا البر هرگز به تاسو حاصل نه کینی کی حتی تر دې تنفقوا چې خرج کړئ مما دا غزنا تحبون چې تاسو خو خوي وما تنفقوا وغج تاسو خرج کوي من شيء تشي فإن الله فسيقنا الله تعالی به باغ باندې عالم عالم دې كل الطعام كان حلا هر یو خوراک حلال دی لبني اسرائيل لپاره د بني اسرائيل الا ما مگر حرم چې بن کړو اسرائيل يعقوب عليه السلام علی نفسه په خپل ذات باندې په خپل ځان باندې څو مسلې ورته داغي د پاره په ځان باندې باز خوراکونه بند کړو دا مطلب نه دی چې هغه په بنی اسرائیل باندې په ټولو بنی اسرائیل باندې حرام هغه یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې بند کړو من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلېدو د تورات نه قلت دوی ته وایي نبی علیہ السلام فاتو فسروړی بالتورات د تورات فتلوها ولولای د لراین کنتم صادقین کجریه تاسو رښتونی فمن افترى فچا چې وتړل علی الله په الله تعالی باندې کذل کذبا دروغ من بعد ذلك رسل دینا فاولئک فذا کسانو الظالمون دوی ظالمان دي قل صدق الله تو آیا نبی علیہ السلام چې رښتونه دی الله تعالی په بار د ابراهیم علیه السلام کې فتبعوا فتابعوا کوي ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه اپرایټ
د ټیک ټاک روانو په حق باندې وما كان من المشركين ونو د مشرکانو ان اول بیت یقینا اولنه کور وضع جی مقرر کړل شوی د الناس لپاره د خلکو الذي خمخ غد ببکته چې په مکه کې ده بکم د مکینم بوکا جړه ته وي دلته خلک جاړي یا بکه چې د ازدحام ته وي غړې ته مبارکن برکت والا د ډېر خیر او ډېر فائدې والا دی وهدن او هدایت دی للعالمین لپاره د مخلوقات فيه پدې کې آیات بینات نخکار دی مقام ابراهیم زید ابراهیم علیه السلام دی ومن دخله كان امنا څوک چې داخل شو دی توی بده په امن باندې ولله علی الناس ولپاره د الله تعالی په خلق باندې حق دی حج البيت حج کول د بیت الله من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت لري دی ته سبیلا د سفر امن زادره تندرستی چې دا موجودی او د زنانه سره محرم ومن كفر وجاج كفر فإن الله فسيقنا الله تعالى غني عن العالمين غني بحاجته دي د مخلوقاتنا قل يا اهل الكتاب تدويتوا يا نبي الاسلام يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والانكار کوي د آیاتونو د الله تعالی نه والله شهید والله تعالی گواه دی علامه باغ تعملون چې کوي تاسو قل تدويتوا يا نبي الاسلام يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله وليعلوا خلق د لارې د الله تعالی نه من هغه څوک امن چې مان راوړي وي تبغونها عوجا تاسو طلب کوئ په دې لار کې کوګواله وان تم شهدا تاسو گواهان په دې خبره باندې چې دین اسلام حق دی وما الله ند الله تعالی بغافل خبر عما داغسنا تعملون چې کوئ تاسو یا ایه الذين امنوا یتیمان خواندانو ان تطيعوا كجري تاسو تابعداریو کې فریقا د وډلې من الذين داغ خلقنا وتل کتابه چالي کتاب دی يردوكم واپس به تاسو بعد ایمانکم رستو دی ایمان تاسو نه کافران جوړ به تاسو نه يردوكم جوړ به تاسو نه کافران دواړه معنی کولای شي وكيف تكفرون سرنګ به تاسو کفر کوي کفر بسنګ کوي وانتم حال دا چې تاسو تطلع رسته کیږي علیکم بتاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله تعالی او فیکم رسوله بتاسو کې موجود دی رسول د الله تعالی ومن يعتصم وچا منګولي ولګولي بالله بدين الله بدين د الله تعالی باندې فقد هدي الى صراط مستقيم فسيقنا د هدایت کړه شو د لارې برابر یا ایه الذين امنوا ایمان خواندانو اتقوا الله ويرجي د الله تعالی نه حق تقاته لك څنګه چې دی ریدو حق دی ولا تموتن ومملکه الا وانتم مگر په حال کې چې تاسو مسلمون تابعدار یا مسلمانان یې واتصموا منقولي ولګوي بحبل الله په دین د الله تعالی باندې جميعا ټول حبل رسیته وای مراد دین دی دا هغه رسیده چې په دې باندې خلک اسمان ته رسي دا هغه رسیده چې په دې خلک الله ته رسي دا هغه رسیده چې د دیونی و جنت ته رسي دا الله رضا مندې ته رسي بره دی خيږي دغه د قران په تعریفونو کې بعض مفسرینو تعریف کړل کنه حبل الله المتين دا د الله مضبوط رسیده من السماء الارض د اسمان د زمکه پورې دا غټه رسیده ولا تفرقوا تفرقا مکوي جدا جدا کېږئ ما اختلاف مکوي د اهل کتاب په شان فرقه پرستی مکوي فرقه واریت مکوي واذكروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم بتا سبحان دې اذ کنتم کله زکه چې وای تاسو اذ تعلیلیا زکه چې وای تاسو دا ان دشمنان دی او بل فالفن الفتو محبت من واشل الله تعالی بین قلوبکم تاسو د ژوند په من کې په سبب د دین اسلام سره د قران په وجه فاصبحتم فتاسو ګرځیدې بنعمته فنعمت الله تعالی باندې اخوان رونا وکنتم على شفا حفرة او تاسو په غاړه د کند باندې من النار د اور فان قذکم منها تاسو بچ کړی دا غینا ذالک دارنګ یبین الله بیان وی الله تعالی لكم لپاره تاسو آیات خپل آیاتونه لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو په هدایت شئ
والتكن او ویدی شیدی ملکم استاسنا دا بل قانون دی امر بالمعروف نهی عن المنکر ولی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو سرا د انبیاء کرامو علیهم السلام سلسله بند شو نو دغه ذمہ داری د کار نبوت د توحید خداوندی دعوت د الله احکام خورول د الله ذات خلقو ته خودل دغه ذمہ داری د امت ته نو په امت کې یو داسې ډله پکار ده چې هغه معاشره کې خیر خور کې ګوره جی په خوا رهبانیت اوس په دین اسلام کې د نبی اسلام په شریعت کې رهبانیت نشته زمونږ په امت کې یو سړی داسې دی چې هغه واده نه دی کړی او په غر کې ناست دی ځان له عبادت کوي او بل سړی واده کړی دی بچی دی دا واده والا ته غوره دی یو سړی داسې دی چې هغه الله یادوي ټول عمرې په سجده پروت دی او بل کار نه کوي بهر سوسایټي ته معاشرې ته نه روزي او بل انسان داسې دی چې هغه خوراکم خوري هغه رزقم ګټي پس دریم کوي دیاړیم کوي دعوت کارم کوي خزو بچیم دي دا یو سړی ته غوره دی هغه 24 غنټې چې عبادت کوي هغه نه دی غوره چې هغه وادم نه دی کړی او هغه په جدا ځای کې ناس دی الله یادوي هغه دومره غوره نه دی څومره چې دا معاشره کې اوسیدونکي انسان غوره دی معاشره کې اوسیدونکي ناسور نه چې د معاشرې د اصلاح کوشش کوي ولتكن ويدي منكم استاسنا امه يودلا يدعون جرابل خلق الى الخير ده خیر طرف ته ويامرون حكم کې بالمعروف ده نه کوي وينهون منکه خلق لرا عن المنکر ده نارواونه ده حرامونه واولئك دا خلقهم المفلحون دوی کامیاب دي ولا تكونوا مجوړيږي کلذین بشان دا خلق فرقوا جدوی تفرقوا جدوی اختلاف کړي تفرقوا جدوی جدا جدا شوي دي واختلفوا اختلاف کړي دي من بعد ما رسل غنا جاءهم البينات جراغل دوی ته دلائل ښکارا يهود او نصارا د پوهي باوجود واولئک دا خلق لهم لپاره د عذاب عظیم عذاب لوی دی یوم پاغور تذکیر ما بعد الموت یوم پاغور د عذاب عظیم بکلی یوم پاغور تبيض وجوه چې تک سپین بشډیر مخونه او تسود وجوه او تک تور بشډیر مخونه د خفقان نه یا د ظلمت نه د تیرینا فاما الذين فسر چې دغه خلقو اسودت وجوههم چې تور شوی دي مخونه د دوی کفرتم تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم رستو د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون نو وڅکه عذاب په سبب داغي جوای تاسو کفر کوون کی واما الذين ورج دغه کسان ابيضت وجوههم چې سپین شوی دي مخونه د دوی ففي رحمت الله فصبر رحمت الله تعالی کی هم فيها خالدون دوی په دې کې همیشه وي تلک آیات الله دادی آیاتونه د الله تعالی نتلو امون تلاوت کو دل را علیکا بتا باندې بالحق پس جوان دی وم الله یرید ظلما للعالمین والله تعالی اراده نکید ظلم په مخلوقات ولله ولپارد الله تعالی ما غذری فی السماوات چې پاسمانونو کې دی او ما غذری فی الارض چې پسمکو کې دی ویل الله والله تعالی ته ترجع الامور واپس بکړی شي ټول کارونه كنتم يتاسو خير امه غردلا اخرجت للناس واستلشوا منتخب کړی شوی د خلقو د پاره چوناو کړی شوی د خلقو د فائدې د پاره للناس کلام انتفاعیه ده د خلقو د فائدې د پاره تامرون تاسو به حکم کوي بالمعروف اذا نه کوي وتنهون تاسو به منع کوي خلق وتنهون الناس منع کوي به خلق عن المنکر د حرامونه وتؤمنون وبخبل بإيمان لري بالله بالله تعالی باندې ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم او گجر ایمان راوړی به اهل کتابونو دا وړه غوړه ولا پاره د دوی منهم المؤمنون باجر دوی مؤمنان دی واکثرهم الفاسقون او زیاد د دوی نه فاسقان دی لا يضركم الا اذى هرګز دوی نشي درسول تاسو ته zarar مگر zarar د جبي بکواس بکی دروغ بوي کنزل بکی غلط نمونه باخلی دقه بکی نور څه نشي کولای او د يهود عادت دادی جی غلط نمونه غستل چاله غلط نوم کې خودل د چانو ورانول يهود نبی عليه الصلاه والسلام له نوم وران کړي وي
نبی اسلام ته کنځلې کړې دي نو د يهودو پیروکار به د نبی اسلام وارثانو نمونه خامخا بدلی کنځلې به ته خامخا کوي دا غي پہچان پدې ده وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ كَچِرِ دوی وجنګيږي تاسو سره یولوکم الادبار ګرځي به تاسو ته شاګانې ثم لا ينصرون بیا به امداد ورکړي شي د دوی ضربت واله شوه ده مقرر کړی شوی دی علیهم په دوی باندې ذلت خوارواله اينما سقفو کمزه چې مونږ لګيږي الا بحبل من الله مگر پتاون د الله تعالی او حبل من الناس پتاون د خلق باندې وقتی بچو بدوی کی خو مستقل بدا خواري يهود وباءوا او دوی اختلی بغضب من الله بغضب د الله تعالی باندې وضربت عليهم المسكنه ومقرر کړل شوی دی په دوی باندې فقر غریبی خواري ذالک دا بیانهم په دې سبب باندې چې یقینا دوی کانو دوی دی یکفرون انکار کوونکي بیا آیات الله هدایتونو د الله تعالی نه ويقتلون الانبیاء او قتل پیغمبران بغیر حق پنا حق باندې ذالک دا بما سو په سبب دنا فرمانه د دوی سره وکانو دوی دی یاد دون جاته کوونکي لیسو سواء ندی دوی ټول یو شانه د اهل کتابونو باج دلته لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې هغه ایمان راوړی دی هغه روح خلق دی هغه معتدل مزاج اهل کتاب دی لیسو سواء ندی دوی ټول یو شان من اهل الكتاب د اهل کتابونو امه یو ډله د قائمه ولال دی په حق باندې یتلون الولی آیات الله آیاتنا د الله تعالی انا الليل په وختونو د شپې کې وهم یسجدون او دوی سجدي کوي یؤمنون ایمان وروړي بالله په الله تعالی باندې او یوم الاخر او پرځ د اخرت باندې او یامرون او حکم کوي بالمعروف د نیکي وینهون من کی خلق لرا عن المنکر د بدینا د حرام د ناروا او یسارعون او دوی تادی کوي تیزی کوي منډي وهي مقابله کوي فی الخيرات بنیکانو کی واولائک هم من الصالحین او داخلك د نیکانو ندي وما يفعلوا وغج کوي دوی من خیر نیکی فلن یکفروا فسیر جذب بقدر هناك لشي داغي والله علیم بالمتقین والله تعالی علم دې په متقینو باندې ان الذين يقينون كسان كفروا جي كافرون دي لن تغني هرگز ببچن کی عنهم ددوینا اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم اولاد ددوی من الله ذا عذاب الله تعالی نه شيء عین شی اولئک او دا خلق اصحاب النار خوندان دور دي هم فيها خالدون دوی په دې کې همیشه وي مثال ما مثال داغي ينفقون اجدي خرج کوي په هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې کما سلیریح پرشان د مثال د هوا د فیا په دې هوا کې سر تیز आवाज وی یا سر سخت یخنی وی اصحابت ورسیږي حرث قوم فصل د قوم تظلموا چې دې ظلم کړی وي انفسهم بخبر نفسونو باندې فهلكتهم هلاك کې دې فصل لرا وما ظلمهم الله او ظلم نو کړه په دوی باندې الله تعالی ولکن انفسهم لیکن بخبل ځانونو باندې ظلمون دوی ظلم کوونکي یا ایو الذین آمنوا یتیمان خواندان لا تتخذوا من سبت بطانه رازدار من دونکم بغیر تاسو نه لا یعلونکم خبالا دوی کمه نه کی پتا شو کی خبالا د نقصان د شر او فساد پیدا کولو خبال ودو دوی غواړي ما انتم تکلیف تاسو ودو دوی غواړي ما غشي انتم چې تاسو په تکلیف کی قد بدت البغضاء يقين اخكار شوه د حسد او عداوت من افواههم د دې دخلونه وما وغا تخفي پټوي صدورهم سنید دوی اکبر ډېر لوی د قد بینا یقینا موږ بیان کړی دی لکم لپاره تاسو ول آیاتنا ان کنتم تعقلون کچریه تاسو عقل لرونکي تم خبردار تاسو اولای تاسو خلقیت تحبونهم چې محبت ساتي د دې سره ولا يحبونکم او دې محبت نه ساتي تاسو سره او تؤمنون او تاسو ایمان راوړئ بالکتاب کله په ټولو کتابونو باندې وای دا په وخت کې لقوکم چې یو ځای تاسو سره قالو دوی وای آمنا موږ ایمان راوړی وای دا په وخت کې خلو چې دوی واپس یاد دوی چې خلو چې دوی واپس یاد دوی چې علیکم بتاس ولا نعمل غتی من الغیظ د غسینا قلت دوی تو وای نبی رسول الله والسلام موت عمر شی بغیظکم بخبل غسی باندې ان الله بشک الله تعالی علیم بذات الصدور علم دې پر ازونو د زړونو باندې
ان تمسسکم حسنه کچری درورسیږي تاسو ته خوشحالي تاسو هم خفه کوي دوی لرا وین تصبکم او کچری درورسیږي تاسو ته سیئات تکلیف یفرحوا بیا دي خوشحالي کی پاغه باندې وین تصبروا او کچری تاسو صبر کوي او تتقوا تقوا اختیار کې لا یضرکم ضرر بدر نه کی تاسو ته کیدهم مکر د دوی شیا معمولی غونده ان الله بشک الله تعالی بما پاغزتا یعملون چې کوي دوی محیط راګرون کې وإذا آیات کا وقت غدو تا دي سحر وقت وتی تمن علی کا خپل الله تبوی المؤمنین تاکن والمسلمانان مقاعد مرچو کې القتال لپاره د جنگ والله سميع عليم او الله تعالی اوریدن کې عالم دی اذا متکل اراده وکړه طائفتان دوړل منکم استاسنا تفشل چې بوزدل شي والله وليهما الله تعالی مددگار د دې دواړو صحابه دي کنه جی والله وليهما الله پاک را ټینګ کړل بوزدلې ته پر نه خودل وعلى الله بالله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون فتوکل دی وکي مؤمنان بر وس یقین او اعتماد دی وکي مؤمنان ولقد نصرکم الله ببدر او خامخ یقین امداد کړی تاسو الله تعالی په بدر کې وانتم ذلت تاسو کم و یا کمزوري وای فتقوا الله فزويري قد الله تعالى لعلكم تشكرون دي پارا چې تاسو شکر ادا کړئ اذ تقولوا كل جتاو للمؤمنين مسلمانانو تعالی يكفيكم اے پرانه دستاسو د پارا اے پرانه دستاسو د پارا انده خبره يمدكم چې امدادو کی تاسو يعينكم ربكم رب تاسو بیا 3000 سرا من الملائکه د فرشتونه منذرین نازل کړي شوی بلا ولنا ان تصبروا کجری تاسو صبر کوي او تتقوا تقوا اختیار وي او یاتوکم وراشدی تاسو ته من فوقکم د پاسه طرف تاسو نه من فورهم د وخت د دوینا د تعداد د دوینا د جذبات د دوینا هاذا چې دادا یوم دې کوم امداد بوګی تاسو ربکم تاسو رب 5000 سره من الملائکه د فرشتو نامو سویمین نشاندار او علامدار وما جعله الله ونو ګرځولې دې خبر لره الله تعالی الا بشرا مگر زیره لکم لپارس تاسو ولی تطمئن ورد دې پاره چې تسلی وکي قلوبکم زړه تاسو به په سره ومن نصرون دې امداد الا من عند الله مگر د طرف الله تعالی نه دی العزیز چې غالب دی الحکیم خاوند حکمت دی ليقطع هلاك کی طرفا يودلا من الذين داغ خلقنا كفروا چې کافران دي او يكبتهم یا شکس ور کی دوی ته مغلوبه کی دوی فینقلبون وګرځي دوی خائبین نامراده ليس لك نشتر استا اختیار من الامر بکار باندې شی وند هیڅ شی او یتوب قبل الله تعالی علیهم د دوی او يعذبهم یا عذاب ورکی دوی ته فینهم ظالمون فسيقنا دوی ظالمان دي ولله ولا بارد الله تعالی ما غتری فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما وغتری فی الارض چې پسمکو کې دي یغفر وبخنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې غواړي و يعذب عذاب ورکی من هغه چاته یشاء او چې غواړي والله الله تعالی غفور رحیم بخون کې دې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا یتیمان خواندان لا تاکلوا الربا مخرج سود ضعفا مضاعفا دچن په دوباره دچن ده واتقوا الله ويرجد الله تعالی لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي ويرجد داغه ورنا وعدت تیار کړل شوی دی الکافرین لپاره د کافرانو واطیع الله تابعداري کوي د الله تعالی او رسول او د نبی علیہ السلام لعلکم ترحمون دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي وسارعوا من دوغ الى مغفرة بخنه من ربكم د طرف د رب تاسو نه وجنتنا وجنت عرضها جبلنواله داغه السماوات د اسمانونو په مقدار ده والارض د زمکو په مقدار ده اعدت للمتقين تیار کړل شوی دی لپاره د متقین او الذين متقین هغه کسان دي ينفقون چې خرج کوي په سراء په خوشالۍ کې په ارزانۍ کې وضرای په منګای کې
فسر رای په خوشحالۍ کې ودر رای په تکلیف کې فسر رای په سفر کې فسر رای په حضر کې ودر رای په سفر کې دا ټول معنی کول شي فسر رای په راحت کې ودر رای په تکلیف کې فسر رای د صحت په حالت کې ودر رای په بیماری کې والکاظمین الغیظ دی خورن کی د غصې دي برداشت کون کی د غصې دي والعافین عن الناس ومعافی کون کی د خلق تا والله والله تعالی يحب المحسنین خو خوي نیکان والذین وداغ کسان دي اذا فعلوا کلجدی وکي فاحشه غلط کار گناہ او ظلموا انفسهم یا ظلمو کی بخپل ځانونو باندې ذکر الله یاد وی الله تعالی لرا فاستغفروا دی بخنه غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو ومن يغفر الذنوب الا الله او څوک بخي ګناهونه بغیر د الله نه بغیر بل څوک بخلو والا نشته ولم يصروا دوی همیشواله نه کوي علامه پاغه ګناه باندې فعلوا چې دوی کړه دی وهم يعلمون او دوی پويږي اولئک دا خلق جزاؤهم الذي بدلا مغفرة بخنه د امر ربهم د طرف د رب د دینا وجنات و جنتون د تجربه کی من تحت الانهار داغین لاندې ولی خالدین فيها دی به همیشه پدې کې و نعم او ډېر خیر اجر العاملین ثواب د عمل کوونکو قد خلت یقینا تیری شوی دی من قبلکم مخکستازنا سنن واقعی ډیری فسیرو فسوګر زی فی الارض پس مکه کې فنظروا فسوګر کیف کانت سرنګ شو عاقبت المکذبین انجام هغه خلقو چې نسبت د دروغ کوون کی دي هذا بیان للناس دا بیان دی لپاره د خلقو وهدى وهدایت دی وموعظه ونصیحت دی للمتقین لپاره د متقینو ولا تهنوا او سستی مکوي ولا تحزنوا غم مکوي وانتم العلون تاسو چته ان کنتم مؤمنین کجری تاسو یې مؤمنان ایم سسکم کچری در ورسیږي تاسو تا کر خو زخم او تکلیف فقد مسل قوم فسيقرن رسیدل دي قوم د کافرانو تا کر خو تکلیف مته د دې پشان کورسیږي تاسو ته تکلیف په خود کې نو رسیدل د کافرو ته تکلیف په بدر کې وتلك الايام ودا ورزي یعنی دا واقعات نو داویلوها مونږ راړو دي لرا بین الناس بمن دخل کې ولي يعلم الله ردي د پاره چې ښکارا کې الله تعالی الذين غكسن امنوا چې مان راولې دي ويتخذ منكم شهدا او جوړ کې پتاسو کې شهیدان مرتبه در کې د شهادت والله الله تعالی لا يحب الظالمين نخوخي ظالمان لرا وليمحص والله ردي د پاره چې پاک کې الله تعالی الذين غكسن امنوا چې مان راولې دي ويمحق الكافرين او ختم کې الله تعالی کافرن ام حسبتم اے ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې داخل بشه جنت تا ولما يعلم الله الذين اولاد اخکار کړي الله تعالی کسان جهادو چې جهاد کړي د منکم استاسنا ويعلم الصابرين اولاد اخکار کړي الله تعالی صبر کوونکي ولقد كنتم خامخ يقينا ويتاسو تمنى من الموت تاسو به ارزو کوله د مرګ تاسو به خواهش کو د مرګ تاسو به ارمان کو د مرګ من قبل ان تلقوا مخک دا غینه د تاسو لیدل دا مرګ مخک د لیدل تاسو نه مرګ لرا فقد رايتموه فسيقنا تاسو ولیدو دا مرګ وانتم تنظرون تاسو ورته قتل